پرایمري ایمینوریا ایوالویشن. پرایمري ایمینوریا څه ته وایي چې اوس کله یو فیمیل د 14 کالو شوه او هغې مینسز رانلل او سیکنډري سیکچوال کرکټر هم نه دي راغلي، صحیح ده، مطلب تیلار کې او پیوار کې چې ده هغې هم نه ده راغلي او سیکنډري سیکچوال کرکټر یعنی مینسز یعنی مینار کې چې ده هغې هم رانله او 14 کالو شوه، نو دا پرایمري ایمینوریا ده. یا که پرایمري سیکنډري سیکچوال کرکټر چې د هغه راغلي یعنی پیوبک هیر چې دی او بریسټ ډیولپمنټ چې دی هغې نارمل لیټنر سټیج 4 دی، خو د هغه چې دی مینسز چې دی هغې نه دي راغلي، نو بیا 16 کالو پورې مونږ انتظار کوو. 16 کالو نه بعد بیا دا ایمینوریا مونږ کنسیډر کوو. نو پرایمري ایمینوریا څه ده؟ 14 year without secondary sexual character and menses، 16 year with secondary sexual character but no menses. یعنی چې secondary sexual character راغلی که نه 2 کاله نور هم انتظار کوو، صحیح ده، 14 نه شي 16 ته واړو. که 16 پورې مرانله نو دا پرایمري ایمینوریا. د دې لپاره موږ ډایګنوز کوو ټول ناول نه پیلویک الټراساوند. پیلویک الټراساوند موږ د دې لپاره کوو کنه چې یوټرس موجود دی او کنه دی. که یوټرس موجود وو، صحیح ده، نو اول نه یوټرس کې ایبسنټ وکنه نو بیا موږ کیریوټایپ انالیسیس وکړو. که 46XY وو نو دا انډروجن سنسټیویټي ده، او که 46XX وو نو دا مولریان ایجنیسیس دی. مطلب که ایبسنټ شو بیا خبر اسانه شو، یا انډروجن سنسټیویټي ده یا مولریان ایجنیسیس دی. او فرق په پاکستان کې چې مولریان ایجنیسیس چې په دې کې اوري موجودي او نور دغه چې دی یوټرس سروکس او اپر پارت اف ویجینا باندې موجود. او په 46XY چې دی په دې کې به نه اوري نه به یوټرس نه به سروکس هېڅ به هم نه، مطلب مولریان کې صرف اوري موجود. ها که یوټرس نو یوټرس پریزنټ وو، صحیح ده، نو بیا موږ څه کوو؟ FSH کوو. که FSH موږ سره اول نه ګورو های راغی، صحیح ده، چې های FSH راغی مطلب دا چې بره برین طرف نه څه پرابلم نشتی، بره نه هټیټ سیګنل میلاویږي، لاندې مسله ده، نو بیا خبره لږه اسانه شوه. بیا کیریوټایپ وکړه، که هغه 46X ناټ راغی نو دا ټرنر سینډروم دی، او که 46XX راغی نو دا پرایمري اویرین انسفیشنسي ده، کوم چې هغه ایکسرسایز ایتلیټ والا دا کېږي د مینسز په سټارټ کې، صحیح ده. مطلب دا دی که های راغی نو بیا موږ سره یا پرایمري اویرین انسفیشنسي ده یا ټرنر سینډروم دی. که نارمل راغی نو بالکل اسانه شوه، امپرفورېټ هایمن. خو که لو راغی FSH، صحیح ده، نو بیا TSH پرولیکټین وګوره. که TSH هم زیات دی پرولیکټین هم زیات دی نو دا هایپوتایرایډیزم دی. هایپوتایرایډیزم د جنبي چلو شي نیګیټیو فیډبیک ختم، نو TSH چې دی هغه به زیات شي. بله خبره د هایپوتایرایډیزم د وجې نه څه چل کېږي؟ پرولیکټین چې دی هغه هم انکریز کېږي، دا خو مشهوره خبره ده. نو که کله پرولیکټین TSH دواړه رایز نو هایپوتایرایډیزم دی. که صرف پرولیکټین رایز نو پرولیکټینوما ده. که دواړه نارمل نو فنکشنل هایپوتیلیمیک ایمینوریا ده. سوري دې کې خطا شوم کنده چې کله 46X راغی نو دا پرایمري اویرین انسفیشنسي ده. فنکشنل هایپوتیلیمیک ایمینوریا چې د پای کې موږ سره FSH به لوی او TSH پرولیکټین چې دا به نارمل، ځکه چې بارې نه جنریټ نه راځي، جنریټ نه راځي نو FSH به د کومه شي؟ سیکنډري ایمینوریا. سیکنډري ایمینوریا څه ده؟ چې مخکې مینسز وو او ناڅاپه مینسز ختم شو، 3 میاشتې وشوې مینسز سټاپ شي، نو دا سیکنډري ایمینوریا ده، صحیح ده. یا مینسز مخکې وو اوس منځ کې مینسز ایرریګولر شو او بیا 6 میاشتې وشو چې سټاپ شو، مطلب ډایرکټ که سټاپ کېږي نو 3 میاشتې کرایټیریا ده، او که ایرریګولر شي بیا وروسته سټاپ کېږي نو بیا 6 میاشتې کرایټیریا ده سیکنډري ایمینوریا دپاره. نو په سیکنډري ایمینوریا کې ټول ناولونه سسپیکټ کوه بیټا HCG. که پازیټیو پریګنینسي، که بیټا HCG نیګیټیو راغی، بیا که TSH های و نو کوایټ ابویس چې هایپوتایرایډیزم دی. که ټیسټوسټیران های و نو ډېر اسانه ده چې پرایمري سیسټیک اویرین پولیسیسټیک اویرین سینډروم دی. که هارمون نارمل او پراین یوټراین پروسیجر یې کړی نو هاشرمن سینډروم دی، دا ډېر اسان ده. که FSH زیات نو پرایمري اویرین انسفیشنسي څومره ایزي، پرولیکټین زیات نو پیچیوټري ایډینوما. نو د سیکنډري ایمینوریا ایوالویشن ډېر اسان دی. دا وګوره 14 کالو جنۍ ده، بالکل مینسز یې راغلي دي، مطلب پرایمري اویرین انسفیشنسي طرف ته خبره لاړه ده. پلیس رن 3 مایل دا د لاسې ګپ شپ راکړلې، نو خو په دې کې اهمه خبره دا ده که نه چې د دې بریسټ او پیوبک هیر چې دي هغه په ټینر سټیج 4 منته کې دي. مطلب دا دی چې پیوبار کې او تیلار کې چې دا هغې راغله، چې د سیکنډري سیکچوال کرکټر موجود دی. چې سیکنډري سیکچوال کرکټر موجود دی موږ 2 کاله نور چانس ورکوو، 16 کال منته کې موږ ایمینوریا پرایمري ایمینوریا ډایګنوز کوو. نو دې کیس کې جسټ ریاشورنس از د کریکټ آنسر. ډیلیټ پیورټي. پیورټي چې دا کنه فیمیل کې 8 منت نه والا تر 13 پورې نارمل پکار ده، سیده مطلب 8 نه مخکې شروع شو نو پریکاشس ده، او د 13 نه بعد شروع شو نو ډیلیټ ده. په میل کې 9 نه والا 14، صحیح ده، فیمیل نه مطلب 1 کال بعد، 9 کال نه مخکې پریکاشس، 14 کال نه بعد ډیلیټ. نو اکثره کوېسچن راکړی کنه چې 14 کالو کس دی پینس چې هغه 3 سینټي میټر دی،
پیوبک هیر چې دی هغه معمولي غونې هیر پرې راختلي نو دا سړی کنفیوز کړي چې دا چېرته دغه د ډیلیټ پیوبرټي د ما اکثر ټیسټوسټران وهم نو دا غلط اپشن وي چې کله په میل کې 14 کالو یا 14 کالو نه کم کې او ټینر سټیج 1 هم شروع وي که نه مطلب دا دی چې د پیوبرټي سټیل ده د پیوبرټي ډیلی ده مطلب سلو ده خو ډیلیټ نه ده ډیلیټ پیوبرټي باندې چې کله 15 کالو شو او ټینر سټیج 1 لاندې سټارټ شي فیمیل 14 کالو شو ټینر سټیج 1 لاندې سټارټ شي ټینر سټیج 1 دی ټول خبره کوم دی بریس خبره کوم د پیوبک هیر خبره کوم په میل کې او فیمیل کې دی مینسز خبره کوم دا شانته کې میل کې دی پینس لپاره د بریس د فیمیل کې بریس نشي زور فیمیل کې دی پینس او دغه لپاره پیوبک هیر لپاره مطلب فیمیل راله 13 نه بعد او ټینر سټیج 1 لاندې دی شروع شي نو دا ډیلیټ پیوبرټي دا ډایګنوستیک ټیسټونه شروع کوه میل کې 14 کالو وشو 14 کالو نه زیات وشو مطلب 15 ته شو او هغه سټیل ټینر سټیج 1 نه دی اټینډ کړی نو دا ډیلی ده 13 کالو کس راکړلی د فادر ویش چې کنه د پینس چې ډېر زیات وړوکی دی نو فزیکل ایگزامینیشن باندې کې سمال اماونت اف لانګ ډاون هیر دی ایٹ د بیس اف پینس مطلب دا دی چې پیوبک هیر چې د ټینر سټیج 2 کې دی او سکراټم از پینک ان لارج سکراټم چې د ټینر سټیج 2 کې دی او پینس ټینر سټیج 2 کې دی 3 سنټي میټر لانګ دی نو 13 کالو دی ټینر سټیج شروع شي اټس اوکے 14 کالو پورې مو کنه ټینر سټیج شروع شي اټس اوکے 14 نه بعد ټینر سټیج ونی یو نه اټینډ کړي کنه چې نه پیوبک هیر وي نه سکراټم بالکل وړي کې ونته کې شان وي او پینس هم به د 2.5 سنټي میټر نه کم وي نو الا باوري سم وا سټیل دی بالکل صحیح دی نو 14 پورې ان ټایم ټینر سټیج 1 شروع کو کنه اټس اوکے نو بده کې ریاشور د پیشنټ دیٹ سیکشوال ډیولپمنٹ از نارمل ټیسټوسټرون بل ورکه چې کله ډیلی پیوبرټي ان میل آپشن اے دی میجرمنٹ اف ایل په اله د خو چې کله ډیلیټ پیوبرټي وا صحیح ده نو دا ډیلیټ پیوبرټي د ایل ایچ میجر کول ضرورت نشتی ټیسټوسټرون چې کنه ایل ایچ ډایګنوز د لپاره موږ استعمال ډیلیټ پیوبرټي په میل کې او ټیسټوسټرون چې هغه موږ دغه لپاره ټریټمنټ اوس بل کوېسچن ته وګوره 15 کالو کس دی وی چې د نو ساين اف پیوبرټي شو کړل مطلب دا نه فیشل هیر شته نه پیوبک هیر شته او سمال ټیسټي دي سره 2 سنټي میټر بایلیټرلی نو او 15 کالوم دی 14 نو وخت دی او نو ساين اف پیوبرټي نو مطلب دا چې د پیوبرټي ډیلی ده بون ایچ دی هغه 12 دی صحیح ده نو او دین علاوه لیب شو نارمل ټي اس ایچ پروډکټن وغیرہ ارث نو نارمل لیدل بل یو اهم خبره مې ته کوله کنه چې ډیلیټ پیوبرټي چې د بدی کې بون ایچ دی هم کرونولوژیکل ایج نه کمی مطلب دریک الګ 15 کال کرونولوژیکل ایج دی بون ایچ دی هغه 12 په پریکاشن پیوبرټي کې کرونولوژیکل ایج نه باندې بون ایج زیات یعنی چې د 7 کالو جنې پریکاشن پیوبرټي نو د هغه بون ایج دا بناو 11 سالي صحیح نو دا یو اهم خبره ده which of the following is next best step as diagnostic نو karyotypic analysis راکړي دا چرته هم نه ام ار آی برین ته هم چرته نه دي نو فرست سټپ سی په ډیلیټ پیوبرټي کې هغه د سیرم ټیسټوسټرون لیول افټر جنریک سټیمولیشن جنریک ورکا چې هغه سره ټیسټوسټرون زیاتی کی کنه که ټیسټوسټرون زیات شو نو دا هایپوګوناډراپیک هایپوګوناډیزم دی صحیح ده مطلب بر دی پیچوټری نه مسله ده او که دغه جنریک ورکول سره ټیسټوسټرون چې دی هغه زیات شنو د کانسټیټیوشنل ډیلی نو کانسټیټیوشنل ډیلی او هایپوګوناډیزم کې ټیسټ لپاره موږ جنریک سټیمولیشن ورکو دا فرست ټیسټ په ډیلیټ پیوبرټي کې که ټیسټوسټرون زیات شو جنریک سره نو دا کانسټیټیوشنل ډیلی و او که ټیسټوسټرون زیات نشو نو دا هایپوګوناډیزم دی ها بل تا ګوره 16-year-old boy there is no sign of puberty he is the shortest in the class testicular volume is 3 millimeter bilaterally bone age 14 the age 16 the bone age 14 دی صحیح ده د نو نارمل اف چې ملاو شو ها سنس اف سمیل چې هغه نارملی نو which of the following is most appropriate next step in management هغه د testosterone replacement therapy په دې کې بل اپشن وګوره reassurance and follow up in 6 months دا اپشن ای reassurance چې کنه دمغه constitutional delay کیو یا څه constitutional delay چې کنه په دې او په دغه کې به څنګه فرق سنیریو کې په هایپوګوناډیزم کې هغه داسې کنه چې کله بون ایج چې دی هغه بالکل کرونولوژیکل ایج ته نږدې و نو دا دغه دی هایپوګوناډیزم دی او که بون ایج او کرونولوژیکل ایج کې کافي فرق و صحیح ده نو دا بیا کانسټیټیوشنل ډیلی ده نو دې کیس کې ته وګورې که نه 16 کالو کس دی بون ایج چې دا 14 دی نو آلموسټ ډېر زیات نیار دی ورته نو دې د وجې نه دا هایپوګوناډیزم دی ټیسټوسټرون ورکه که دا قدي سیم سنیریو کې 16 کالو الګ دی
او د بون ایج چې د هغه 12 11 یا 9 کې وي نو د کانسټیټیوشنل ډیلی او بیا ورته جسټ ریاشورنس ورکو او 3 منت بعد به چیک اپ کو چې د واپس غټ شي دی کنه کانسټیټیوشنل ډیلی کې جسټ ډیلی نو څه ابنارملټی نه ځکه موږ دا پیریډ خلفي دومره پس راشه نو سی کمپیر کو کانسټیټیوشنل ډیلی چې دا او هایپوګوناډرافیک هایپوګوناډیزم چې د کې فرق څه دی بون ایج چې دی په کانسټیټیوشنل ډیلی کې به ډیلی سي دا کافي ډیفرنس به په کرونالوجیکل بون ایج کې په هایپوګوناډیزم چې دی په دې کې به دومره یا به نارملی او یا سلایټلی ډیلی بل خبره گروث پیټرن چې دی هغه نارمل گروث ویلاسټي وي سي دا او په دې کې پور یا ویریبل گروث په هایپوګوناډیزم کې جی ان ار ایچ سټیمولیشن نه بعد اف اس ایچ ال چې دا به انکریز کیږي په کانسټیټیوشنل ډیلی کې او هایپوګوناډیزم کې الریډي آی سټیټډ جی ان ار ایچ سره ابسنٹ یا بلنټډ ال ایچ اف اس ایچ ریسپانس منیجمنٹ سے په کانسټیټیوشنل ډیلی کې ریاشورنس او شارټ ټیسټوسترون اف سایکولوژیکل ډیسټریس او په دغه کې هایپوګوناډیزم کې ټیسټوسترون او انډرلاین کاز سیدا یو سم لیکلو وسی په کانسټیټیوشنل ډیلی کې ډیټ also start puberty late یا بون ایج چې دغه significantly delay دی په هایپوګوناډیزم کې وسه کلوي نو سینس اف سمیل یعنی کلمان سنډروم یا برین ټیومر د یو سم لټری پر راکلی چې بون ایج لیسو دین کرونالوجیکل ایج نو ریاشورنس ورکا کانسټیټیوشنل ډیلی دی کبون ایج اپروکسیمیټلی ایکوال کرونالوجیکل ایج ته گیو ټیسټوسټیرون سمال ټیسټ پلس اناسمیا ایم آر آی کا کلمان سنډروم دی چې کله سمال ټیسټ یو اناسمیا را لکنه ایم آر آی کې هغه دا جنریټ سټیمولیشن طرف ته دي ویری های اف اس ایچ ال ایچ نو بیا کیریوټایپیک انالیسس او کا کار پلین فلټر جنریټ چې کنه چټ جی پی ټی 5 لیټیسټ ورژن چې دا غوي دا اولنی ټیسټ نه دی اولنی ټیسټ سره په ډیلیټ پیوبرټی کې هغه دی بون ایکس رے سیدا چې ایج چې هغه پدام ته ولګي بون ایج ایکس رے دی لیفت هاند ریسټ او هاند چې کنه لیفت د ګسلاس د دې هاند او ریسټ ایکس رے موږ وایو بون ایج معلوم کړو ډیلی کانسټیټیوشنل ډیلی دا او که نارملو نو سجست پیتالوجي دینه علاوه دویم چې د بیسیک لیبس کو دا غازی فضل خبره ده ها د بون ایکس رے نه بون ایج نه بعد بل سټیپ څه کوي هغه د ال ایچ اف اس ایچ ټیسټوسترون وګوره که مثال په تور ټیسټوسترون چې هغه لو دی او اف اس ایچ ال ایچ چې هغه لو یا نارمل نو د هایپوګوناډرافیک هایپوګوناډیزم دی کلو ټیسټوسترون دی او ال ایچ اف اس ایچ های دی نو دا هایپرګوناډرافیک هایپوګوناډیزم دی که ټیسټوسترون هم لو دی او اف اس ایچ ال ایچ چې دی هغه اومه لو دی with delayed bone age نو دا constitutional delay ده سیدا نو فرق تاسو بیا وګورئ هایپوګوناډرافیک هایپوګوناډیزم او constitutional growth delay کی نو په دې کې سره لو ټیسټوسترون لو اف اس ایچ ال ایچ نو دا هایپوګوناډرافیک هایپوګوناډیزم ته ډایرکټلی ده او کور سره ایډیشنل هند راکړي چې delayed bone age مطلب هغه سیم لو ټیسټوسترون لو اف اس ایچ ال ایچ لو سر نارمل میات ساتي سي او مطلب لو ټیسټوسترون لو اف اس ایچ ال ایچ او delayed bone age نه دا constitutional delay reassurance quickly summarize کوم اولنی سټیپ سره بون ایج دویم سټیپ سره هغه د ال ایچ ټیسټوسترون اف اس ایچ ال ایچ اف اس ایچ ټیسټوسترون دریم سټیپ سره کنفرمیټری ټیسټ هغه جی ان ار ایچ سټیمولیشن ټیسټ الریډي ما وی او څلورم ټیسټ چې هغه دی karyotypic analysis if hypergonadotropic hypogonadism is suspected beautiful summary table लाकल delayed puberty की टूल नावल बून एज دویم टी ایس ایچ پرولیکټین او دا مال اګنور کو دریم چې هغه ال ایچ اف اس ایچ ټیسټوسترون څلورم جنریټ سټیمولیشن ټیسټ ورسره دا ټیم کې ایم آر آی برینوم کول شي کلمان یا کرینی فرنجوما لپاره کیروټایپیک انالیسس فار کلینفلټر ټرنر 17 کالو جنې دا پرایمری وی دی مینس نه سٹارټ کړی مطلب پرایمری ایمونوریا سره رااله پرایمری ایمونوریا کې فرست سټیپ سره هغه دی پیلویک الټراساوند پیلویک الټراساوند باندې کې یوټرس نه الټراساوند اړو کړم نه دی صحیح ده نو ها سوري پیلویک الټراساوند چې دی کنه هغه باندې کې وی یوټرس چې دی یوټرس او اوریز ابسنت دی نو اولنې پیلویک الټراساوند چې یوټرس ابسنت نو بیا خبره کیروټایپیک انالیسس شارټ کټ خبره کیروټایپیک انالیسس باندې کې ویا primary ovarian insufficiency راشي که 46XX او که 46XY وو نو دا androgen insensitivity syndrome this case is androgen insensitivity syndrome او هغه هم یاد وساته چې کله فیمیل چې دا پیوبرټی ته ورسیده او پیوبرټی کې د دوګر بريست ډیولپمنٹ چې دا نارملی صحیح ده نو په 5 الفا ریډکټیز او په دای کې فرق څنګه کوي androgen insensitivity کې androgen insensitivity کې پیوبرټی نه بعد فیمیل چې دا دند نه میل بار نه فیمیل چې دا کې مور فیمیل کریکټر راشي لایک بريست ډیولپمنٹ او په androgen insensitivity کې با د فیمیل نه پیوبرټی باندې میل جوړیږي
خو لانګ سټوري شارټ چې کله یوټرس ایبسنټ و نو بس ډایرکټ کیروټایپک انالیسیس کوه که یوټرس پریزنټ و نو بیا به ته دغه طرف ته تللی اف اس ایچ طرف ته نو په پرایمري ایمینوریا کې که چېرته یوټرس پریزنټ و نو بیا فرست سټیپ اف اس ایچ دی 16 کالو جینۍ ده یعنې 13 نه زیاته او مینسز نه دي اټینډ کړي 16 نه زیاته مینسز نه دي اټینډ کړي او دې نه علاوه نو ګلینډولر ټیشو نو پیوبیک هیر مطلب نه ورته پیوبار کې شي ده نه ورته تیلار کې شي ده کنفرم شو چې دی دا پرایمري ایمینوریا ده نارمل یوټرس دی نو پرایمري ایمینوریا کې اولنۍ ایویلیویشن سي هغې الټراساؤنډ سي د بریسټ یو پیلویک الټراساؤنډ نو پیلویک الټراساؤنډ باندې کې هغه کړل نارمل یوټرس ده چې نارمل یوټرس سیکنډ سټیپ څه دی اف اس ایچ هغه ډایګرام ریکال کا چې کله یوټرس پریزنټ وي نو اولنۍ ټیسټ بیا اف اس ایچ دی دویم ټیسټ چې دی هغه پرولیکټین او ایل ایچ دی نو دې کې کریکټ انسر از اف اس ایچ نو جنریک سټیمولیشن ټیسټ هم راکړل هغه سٹارټ کې مې وی جنریک انیشل دی نه هغه کنفرمیټری دی روستو اول نه پیلویک الټراساؤنډ دویم په دغه کې څه دی اف اس ایچ چې په یوټرس پریزنټ نو دویم اف اس ایچ بیا پرولیکټین ایل ایچ نه سوري پرولیکټین ټي اس ایچ نو فرست سټیپ چې یوټرس موجود کنه فیمیل نه ولنه اف اس ایچ چې کالو جنې دا we enlarge breast buds دي that extend beyond the areola او curves pubic hair دي مطلب دا شي د ته پیوبار کې او تلار کې شروع شي د سټیج 2 3 مطلب دا شي کله ټینر سټیج 1 کنه which mean no development نو پای کې لګلی چې ګلینډولر ټیشو ایبسنټ دی او نو pubic hair دنه لو چې انې راکو نو دا مټه سو چې سټیج 2 دی 3 دی ار څنګه شي دی بس صحیح ده نو دې کې وګوره دیتا breast development هم دی نه پیوبار کې تلار کې ورته شي او چې کالو جنې ده X-ray of the left hand show bone age of 10 year see the no advanced bone age day then chronologically 6 the bone age 10 day generic stimulation banda ke increase LH hormone level generic the wajna LH da twice increase show no generic stimulation test 100% confirm kha chirita hypergonadotropic hypogonadism di yani generic the wajna dir zyat LH increase show no hypergonadotropic hypogonadism jire kana padi ki chat gpt extended 5 ورژن چې دی کنه نیو ورژن هغه دا وي چې کله ایج دی 6 نه زیاتې فیمیل کنه نو دا یوزلی ایډوپیتک سنټرل پرکاشس پیورټي که ایج د 6 نه کم نو دا چې دی د ارګینیک کاز موجود دي مطلب دا چې دا ایډوپیتک نه دا پرکاشس پیورټي نو اوس دغه سوی امبوس وی چې دې کې ایم آر آی ولې کو دي سنټرل پریکاشس پیورټ چې کله کنفرم شي دي کې کنفرم شي جنریک سټیمولیشن ټیسټ منته کېده نو په دې کې موږ بیا نیکسټ سټیپ ایم آر آی کو چې ټو رول آوټ هایپوتھیلیمک هیمارټوماز هایډروسیفیلس پاینیل ټیومر انټراکرینیل انفیکشن لایک ټیوبرکولس مننجایټس دا څلور پنځه کنډیشن چې دي کنه دا هایپوتھیلیمک هیمارټوما هایډروسیفیلس پاینیل ټیومر او ټیوبرکولس مننجایټس دا ما سنټرل پریکاشس پیورټي کاس کولیشن ایم آر آی چې د هغه ته دا رول آوټ کی treatment موږ څه کولی ویرلایډ باندې کې to suppress both testosterone and estradiol production دا وکړه کو ایم آر آی نه بعد نیکسټ سټیپ چې دی هغه موږ سره ایسټراډایول وي د 28% ویرلایډ وهل دا والا ورکه چې کله سنټرل پریکاشس پیورټي کا ایم آر آی باندې کنفرم شو کنفرم خو په جنریک ټیسټ باندې ایم آر آی نه بعد بیا سنټرل پریکاشس پیورټي ورکړه as لیپیرلایډ ورکه یار دا امبوس ډایګرام دی سنټر د پریکاشس پیورټي ایویلویشن صحیح ده خدان لا اسکیچ جوړ کا داسې ګوره پریکاشنز پیورټي چې کله سسپیکټډ شو کنه او میل کې فیمیل کې 8 کالو نه مخکې او په میل کې 9 کالو نه مخکې نو اولنې چې د غبون ایج دی کبون ایج ایڈوانس هو نو بیا سیکنډ سټیپ چې د غمیر ال ایچ نو اول نه بون ایج سیکنډ ال ایچ د سي اتھنټیک دی سي د چیټ جی پی ټی نه د تیم بوست دی نو دا ولیکا اول نه ایج بیا دویم ال ایچ د پریکاشنز پیورټي کې دی سي دا ال ایچ دی کا بیزل ال ایچ زیاتو نو سنټرل پریکاشنز پیورټي ده که بیزل ال ایچ کم نو بیا جنریک سټیمولیشن ټیسټ وکړه جنریک سټیمولیشن وکړه چې کله بیزل ال ایچ کم که جنریک سټیمولیشن منته کی ال ایچ انکریز شو اگین سنټرل پریکاشنز پیورټي ده او که جنریک سټیمولیشن ټیسټ منته کی ال ایچ ډیکریز یا نارمل پاتې شو نو دا پیریفرل پریکاشنز پیورټي ده